نو شیخ سعدی رحمت الله علیه اوله جمله ولیکله بلغ العلا بکماله، دویمه جمله ولیکله کشفت دجا بجماله. د تیرونه خلق راويستا نو سړی بخپې وغځولې په لاره کې او وی بیسا وی بای څوک در پکې داسې نرشته چې زما د خپې غونډې کې جو بل سړی او پراغه هغه ته بلا سجایلې زستانه غټ جایلې د خپې به دې پترو والے کټ به دې کشفت دجا بجماله. خلق دونه خيار شو الحمدلله چې نن د نبی علیه الصلاۃ والسلام سوار لسنیم سو وکاله وشوا، لیکن د هغه باوجود د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات د مسلمانانو په ذهن کې دي او خپل کور وته نیمه او به ز جمعات لاره ورکوم، زه خلکو لاره ورکوم، سہولت ورکوم چې لاره کولاو شي. نو لہذا کم عاجزه چې حجونه خډیر کوي ماشاءالله، عمرو له خډیر زی او تبلیغونه خډیر کوي، خو چې د لارې تنګي کنه نو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو نه خلاف لګیا ہے. کته چا د لار باندې نو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو نه خلاف لګیا ہے. ستاد حج او د عمره جسه تا نشي بچ کوله په دې صورت کې چې کله ته انسانانو له تکلیف ورکې او کته دا وی چې زه به انسانانو له تکلیف ورکوم خیر دی، خو په حج او په عمره اخلاص شمنو په دې باندې خلاصې دی نشي. لہذا خپل معاملات دې درست کا، انسانانو له سہولت ورکا، تکلیف مو ورکوا. کشفت دجا بجماله، اے پیغمبره ستاده د روخانه مخ په وجه باندې، ستاده راتلو په وجه باندې بیا تیاری ختم شوه.